د حلقه پی کې 22 تحصیل خودوخیل منګلتانې خلک په خپل چندا روډ پخوي. د بلدیاتي ممبرانو او حکومتي واکدارانو نو امید د منګلتانې خلکو په 4 کیلومتره اوږد او 12 فوټه پلن سړک نن په خپل چندا د سیمټو کار شروع کو. د سطح سمندر نه تقریبا په 1000 فوټه بلندۍ د دغه سړک افتتاح د کلي مشرانو او د منګلتانا ویلفیر ټرست عہدیدارانو وکړه. د افتتاح په موقع مندن نیوز سره د خبرو په وخت مشرانو وویل چې د کچروډ د وجې ورته بېشمار ستونزې پیښې وي. هغوی وایي چې کله به په کلي کې مریض شي نو موږ ورله سپیشل ګاډي کوو او ثوابۍ یا ډګر ته یې بوځو چې د مریض د علاج نه زیاته خرچه په ګاډي راځي. وایي چې اکثره مریضان مو د کچروډ د وجې په لاره سا ورکي. د کلي خلک وایي چې په کلي کې یو ښايي یو پرایمري او یو د جنکو میډل سکول دی، خو د کچروډ د وجې ورته د بهر علاقو سټاف غاړه نږدي او زر ترې بدلی کوي. هغوی وایي چې جنکۍ د میډل نه پس تعلیم پرېږدي او هلکان د 10م جماعت پاس کولو نه پس د مزید تعلیم دپاره په هاسټلو کې پاتې کیږي ځکه چې په کچروډ ورته تګ راتګ ګران وي. مشران وایي چې د کچروډ د وجې ورته خوراکي سامان او بلډینګ میټیریل ګران پرېوځي. د کلي ځوانان وایي چې کله د هر طرف نه امید شو نو د منګلتانا ویلفیر ټرست په نوم مو تنظیم جوړ کو او هڅه مو وکړه چې دا روډ به په خپلو چندو پخوو. وایي چې چندې مو شروع کړې او کار مو سټارټ کړو. اول مو روډ په ایکسویټر 15 فوټه پلن کو او نن مو پې سیمټ شروع کړل. هغوی وایي چې موږ سره د کلي مشرانو د علاقې شتمنو خلکو او بهر ملکونو یارانو دوستانو چندې کړي. هغوی وایي چې چا موږ سره اعلانات کړي هغوی ته اپیل کو چې خپلې چندې زر موږ ته راورسوئ چې کار روان وي. دغه مشران وایي چې سیاسي پاټو را سره هم وعدې کړي چې څه روډ به پخوي. وایي چې زر ته زر دی د روډ ټینډر وکړي ګنې موږ به د جرنل الیکشن نه د بایکاټ اعلان کوو. خپل طرفه د منګلتانا ویلفیر ټرست د طرفه عمران بھائی ستاسو د کلي د مشرانو د کشرانو او زمونږ د علاقې چې کوم اوورسیز پاکستانی دي خاص کر په دوبۍ کې دي د سعودي کې دي د ډېر زیات مشکور یم چې دا د هغوی په تعاون سره اپنے مدداب کې تحت زمونږ په دې روډ باندې کار شروع دی. څنګه چې تاسو سوال وکړو چې دا روډ څونه دی او تاسو صحیح حساب سره کار شروع کړل نو عمران بھائی زه به دا ووایم چې دا مین روډ دی زمونږ د کلي د منګلتانا دا د چرکوټ نوالې تر منګلتانې پورې دا تقریبا 6.5 کیلومتر روډ دی. په دې کې دا ټول 1 کیلومتر صرف کنکریټ ته پوښ شوی دی، نور دا 5 کیلومتر دا کچه دی. نو منګه د حکومتي واکدارانو نه چې د صاحب اختیار خلکو نه چې کوم دی نو منګه دغه شو نا امیده شو او منګه په اپنے مدد آپ کې تحت دا روډ په چندو باندې شروع کړی دی. نو په دې کې منګ سره د کلي مشرانو خاص کر زمونږ د سپینګیري مشران دي، تاسو وینئ په دې افتتاح کې هم راغلي دي، ډېر زیات چې کوم دی نو غي دغه کو ملاتړ کو زمونږ مرسته وکړه، زمونږ په شا باندې ولاړ دي موږ ته چې کوم دی نو چې موږ څه قسمه دا خبره کړې ده نو موږ له پوره د تعاون یقین دهاني را کړې ده. نو دا 4 کیلومتره روډ دی، 4-5 کیلومتره دا موږ چې کوم دی نو شروع کړی دی اپنے مدداب کې تحت په چندو باندې. نو په دې کې موږ سره د کلي د مشرانو د طرف نه هم ډېرې زیاتې چندې راغلي دي ځکه چې موږ یو لایو پروګرام په اجرا کې کړی نو تقریبا موږ سره 15-15.5 لک روپۍ چنده چې کوم دی په هغې کې شوي وه. نور موږ سره اوورسیز پاکستاني چې کوم زموږ رونه بایګان دي زموږ د منګلتانې دي د نورو کلو دي نو هغوی موږ سره چې کوم دی نو ډېر زیات تعاون کړی دی. تقریبا موږ سره تر دې دمه پورې 45-50 لک روپو پورې چې کوم دی نو شوي دي، اعلانات شوي دي د چاندې په صورت کې چې په هغې کې موږ سره تقریبا 15-20 لکو پورې چې کوم دی نو ادایګي تر دې دمه پورې شوې ده. خو دا باقي چې کوم دی نو اعلانونه دي نو وخت ټیم سره چې کوم دی نو ملګري هغه اعلانتونه موږ سره چې کوم دی د ادایګۍ په صورت کې د ایزي پیسه په صورت کې د بینک اکاونټ په صورت کې زمونږ چې کوم دی نو زمونږ د منګلتانا ویلفیر ټرست هلته کې د تنظیم نمایندګان دي په دوبۍ کې، په سعودي کې، په ملیشیا کې، د پاکستان په نورو برخو کې نو غوی له بای هینډ په صورت کې چې کوم دی نو دغه پیسې ورکوي او موږ تاسو لیدی شئ چې اپنے مدداب کې تحت نن په دې روډ باندې کار شروع کړی دی. نو لومبي فیز باندې موږ د لیولینګ کار شروع کړی په دې روډ باندې تقریبا په هغې باندې زموږ 7.5 لک روپۍ خرچه شوې ده چې دا ټول روډ موږ چې کوم دی نو هوار کړی و. دا ډېر زیات روان و، دا د تګ راتګ قابل نه و، دا د تګ راتګ جوګه روډ نه و. خو چې موږ 7.5 لک روپۍ ایکسویټر دې کې تقریبا 20-22 ورځې کار کړی دی. نو موږ دا لیولینګ کار لومبي سټیپ باندې کړی دی. زمونږ دا 4 کیلومتر دی یا 3 کیلومتر دی
دا د الله شکر دی چې زمونږ د خپل ټول کلي یو کمیټي جوړه کړې ده چې په هغه کې ټول ځوانان شامل دي، زمونږ د مشرانو ورسره ملګرتیا ده او خلک راسره د بار نه هم ډېر امدادونه کوي او زمونږ د امید دی چې انشاءالله تعالی چا چې اعلانونه کړي دي هغه هم دي، د هغې نه علاوه نور به هم وکړي، نور هم موږ دا کوشش کوو چې الله پاک زمونږ دا سړک کامیاب کړي. تر اوسه پورې چې دی نو موږ سره خلکو ډېر زیات اعانتونه کړي، زموږ کلیوالو په دوبۍ کې په سعودي کې دغه شانې چاپېره کړو ملګرو، موږ د هغې ډېر زیات مشکور یو. تر اوسه پورې تقریبا موږ 15 لک روپۍ ولګولې او مزید زموږ اسټیمیټډ دغه دا دی چې 25 لک روپۍ به زموږ مزید نورې لګي چې دا موږ کم کار کوو. اوس په دې ټایم کې چې دی نو باچا جي مالا د خپل طرف نه چې دی نو 50,000 روپۍ راکړي، ډایرکټر صاحب تر دی ډایرکټر صاحب د طرف نه چې دی نو 70,000 روپۍ راکړي او دغه شانې ضیا چې دی نو زموږ کلیواله دی د بار نه چې پیسې کمې رالېږلې 75,000 روپۍ نو اوس موږ ته نغدې میلاو شوې او دې نه علاوه چې ډایرکټر صاحب پلار چې دی نو بغجان استاد موږ سره د 50 بوجو سیمټو اعلان وکړ په دې ټایم کې. نو ان شاء الله موږ کوشش دا دی چې موږ په چاندو باندې خدای راسي نه سړکونه جوړو، خو چې دی هغه د حکومت کار دی، د صاحب اختیار خلکو کار دی، د MP د MNA کار دی، خو زموږ بدقسمتي دا ده چې هغه زموږ په دې اواز باندې بالکل کار نه دي، نو موږ مجبور شو چې موږ په چاندو باندې دا کار ان شاء الله سر ته رسو. نو په کچا روډ باندې موږ ته دومره زیات مشکلات وو چې د مریض دلته به مریض کله راغی نو هغه مریض به په 3 غنټې کې موږ ثواب ته رسو. نو اکثر به داسې وشو چې په لاره کې به مړ شو یا کله ډیلیوري کیس په نو هغه په لاره کې هغه ماشوم ایکسپایر شو. نو دغه مشکلات موږ ته دی وجه نه لکه شاته پکې سلک روډ پوښ شو دا پاتې کچا چې د لپاره د تنظیم ولا راپاسې دا کشران لکان تعلیم یافته نوی سوچ والا خلک راپاسې او د هلې ځلې وکړي ستړی وکړه د بهر نه چاندې وکړي د ملک دن نه وکړي په کلي کې وکړي زنانو پکې ډېر زیات امدادونه وکړي. ان شاء الله دا کار شروع شوی دی که خیري او دا به اخري خپل حد ته رسو که خیر ان شاء الله زموږ د اعظم ده که خیري. تر اوسه پورې تقریبا د پاکستان د جوړېدو خو به 70 سال شوي، په دې 70 سال کې موږ ډېر نظراندار شوي یو. زموږ حکمرانان چې کوم دي د هغې نه زموږ ډېر زیاته ګیله ده او ګیله ولې ده چې دوی ته ټول عمر موږ ښه درانه کتلي، ټول عمر چې الیکشن راغلی دی لپاره موږ منډې والې تړلې والې خپلې زنانه مو رایسېدې خپلې له 100 روپۍ مو لګولي چې روټۍ خلکو له ورکوو چې موږ له ووټ راکوي چې یاره دا پلان کې کامیاب شي. خو تر اوسه پورې دې حکمرانانو موږ ته په درنه سترګه باندې نه دي کتلي. زموږ په دې لاره باندې څنګه چې استاد صاحب زمانه مخکې خبرې وکړي چې ما پکې مور بایلله، نو زموږ یو ماسخوتن دلته داسې اکسیډنټ شو چې تقریبا 15 کسان پکې زموږ مړو او څه پکې زخمیان ډېر زیات نو هغه غوښې او دغه زموږ نه هېرېږي. خو بیا هم زمونږ د اواز د حکمرانان وانه اورېدو زمونږ د تنظیم والا خو دا پروګرام و چې یاره موږ به د الیکشن نه مکمل بایکاټ کوو، خو کم از کم زموږ د کلي مشرانو موږ له صرف دا رایې راکړه چې پلیز لکه دا ونه موږ تاسو ته سوال کوو چې یاره دا راتلونکی الیکشن د اوس د بلیاتي ده نو په دې کې تاسو بایکاټ مه کوئ، ځکه چې PTI والے لګېدلي موږ ته وایي چې 2 کیلومتره روډ دله موږ وکړو. نو که دی موږ له دا روډ وکړو او د ګلدار بابک صاحب دی وایي چې یاره کیلومتر 2 پکې دله موږ نور هم کوو، دا 15 کیلومتره ټنډر شوی دی. نو که چېرې دی موږ له دا روډ وکړو خو به ډېره شکریه مننه او کوي نه کوو راتلونکي جرنل الیکشن کې به ان شاء الله تعالی دا موږ سره مشرانو دا وعده کړل، اوس موږ مشرانو مجبوره کړي یو په جرنل الیکشن کې به مکمل د موږ بایکاټ او که نه دې خلکو راته درانه وکتل نو که درانه راته وکتل درانه به ورته ګورو، که نه تر اوسه پورې خو دی موږ ته په درنه سترګه بالکل نه دي کتلي. دی نه د موږ ډېرې زیاتې ګیلې دي چې موږ دی له خپله وینه ورکوو خو دی موږ له یو روډ قدر جوړ نه کوو. موږ ته زیات تکلیف دی روډ دی، دا روډ د موږ اسکول هم دی، دا روډ د موږ هسپتال هم دی. زموږ مریض لکه مثال دلته چې ډیلیوري کیس راشي زه خپله ګوره ما سره ګاډی دی داسې ایمرجنسي راشي زمارونه به یې ګانې یاره ته ماله د مریض ثوابۍ ته ورسوه چې زه یې ثوابۍ ته بوځم په خدای یقین وکړه په لاره باندې موږ ته مریضان ضایع شوي دي ولې چې موږ سره سهولیات نشته. که چارې روډ دا د تقریبا 40 کیلومتر لار هم ثوابۍ ته نه جوړېږي نو دا خو په ګنټه کې هم سړی والی شي، خو روډ نشته نو دا موږ کم از کم په 3-4 غنټو کې دا لار مکمل کوو. نو اوس که زموږ د تنظیم والا راپاڅېدل دي ملګري نوجوانانو الله پاک چې دوی قدر وکړي، زه په خپله هم د تنظیم یو ممبر یم یو عیسی یم نو انشاءالله چې موږ نه څومره کېږي نو دا به موږ کوو. خو زموږ د حکمرانانو ته اپیل دی، زه خپله PTI سره تعلق سم زه ډومبی د PTI ملګرو ته اپیل کوم چې تاسو موږ له 2 کیلومتره روډ کړلی د دې د 1000 ټینډر وشي، که چېرې دا ونه شي نو راتلونکي الیکشن کې به جرنل الیکشن کې به زموږ 100% بایکاټي. اوس خو موږ د مشرانو مجبوره کړي یو، زموږ مشران دي د هغې خبره موږ واپس نشو غورځولی، خو مشرانو سره موږ دا وعده کړې ده که چېرې په دې الیکشن کې موږ ستاسو په دغه باندې ځو په خوله باندې، خو که په راتلونکي الیکشن کې موږ له دا چا چې اعلانونه کړي یا چا د روډونه منظور کړي په دې کار شروع نه شو نو سوال هم نه پیدا کېږي چې دی له موږ په الیکشن کې موږ ایسولو زموږ مکمل بایکاټي موږ هېڅ چل هم نشو کولی. خو یو تیلی چې په خپل سر اور بل کړي که نه نو ځنګل
اور اخلي نو ان شاء الله موږ به په خپل سر باندې اور بلو او هغه به دا به ان شاء الله بیا به د کاړه داسې کوي داسې به غازي کوټ کوي داسې به ټول لکه افسوس دا دی چې زموږ ټولې علاقې ځان له زموږ یونین کونسل هر یو کلي ځان له په خپله روډ جوړ کړو او بیا هم موږ په الیکشن کې حصه اخلو نو دا زموږ د مشرانو نه دا مجبور یو ان شاء الله تعالی عمران بھائی چې په راتلونکي الیکشن کې به مکمل طور زموږ بایکاټي په جرنل الیکشن کې